چمن پاک افغان پر پله په وید هولډینګ کیمپ کې موجود یم چیرې چې افغانان واپس کډوال چې دي هغه خپل ملک افغانستان ته ځي. دا پر پاک افغان سایت پر 0 پوینټ باندې نږدې وید هولډینګ کیمپ دی. دلته په زرګونو افغانان مهاجر کډوال واپس افغانستان ته ځي. زما سره ځینې کډوال موجود د هغو څخه پوښتنې کوو. ستاسو نوم څه دی او د کومه ځایه راغلی یې؟ زما نوم چې دی عبدالنافع دی، د پښین د خوا راغلی. څو عمر دي په پاکستان کې تېر؟ پاکستان کې 45 کاله کېږي. د لیم پیدایښت شوی دی. پاکستان خلک څنګه وله؟ د پاکستان عوام ډېر خوندور عوام دی. کم ژوند چې موږ سره تېر کړی دی، موږ د عزت ژوند سره تېر کړی دی، د ورورګلوۍ ژوند سره تېر کړی دی چې هره کډه روانه ده. دوی خو ارام بغارې وایي کې نر دي کې ښځې دي. پاته کم دلته چې دی په دې ځای کې موجوده حالات ته چې ګورې، دنیا کډې ولاړې دي، تقریبا د 700 800 زر 2000 ګاډۍ ولاړې دي. کم داسې کوټې چې ده دا اوس زردمه خو روا ډېره خوندوره چلي. یاره بس ښه په خیر واوړو. انډوالان دوستان مې دلې درلودل؟ وښه ډېر. واپس چې ولاړ شې بیا پر ویزا او پاسپورټ کې دې چیرې پیدا کړي، پاسپورټ جوړ کړي بېرته راځې؟ و خود بالکل ولې نه راځو. او ځینې افغانان وروڼه چې په دې ویلډینګ کیمپ کې ولاړ ول، دوی دا زیاته کله چې دوی په پاکستان کې ډېر ښه وخت تېر کړي او دوی که چیرې برته پاسپورټ جوړ کړي، ویزا پیدا کړي، دوی به برته پاکستان ته راځي او خپلو انډوالانو سره به برته دلې ملاقاتونه کوي. افغانان کډوال چې دي د 1 اپریل څخه د 7 ساعته پورې د 2,80,000 نفوسه زیات د پاکستان بر څخه د مختلف ښارونو څخه د دا چمن پر لار برته افغانستان ته تللي دي.